یو کس په اوله قاعده کې د عبده و رسوله نه واوړېدو درود شریف شروع کو نو چې څومره مقدار کې د درود شریف وای نو په دوانه سجده سهو چې کومه ده دا لازم ده. 3 رکعات فرض مونږ دی یا 4 رکعات فرض مونږ دی پاغي کې په دی اوله قاعده تر عبده و رسوله پورې د مونږ ویلو نه پس د تحیات ویلو نه پس کوم دی فاصیدل دی 3 رکعات ته د قضیه کې د درود شریف ته واوړېدو نو چې د څومره مقدار کې درود شریف وای نو په د باندې بس سجده سهو سي دا په د باندې لازمي یو دا ضروري مسله به ذکر شي. دویمه مسله به دا ذکر شي چې یو کس د سوره فاتحه په ځای د الحمد په ځای خیال نه دی او التحیات پکې شروع کړه نو په دې باندې سجده سهو شته کنه یا التحیات تکیناستو قیدی تکیناستو کاوله ده که اخره ده قیدی تکیناستو او د قلته د التحیات په ځای باندې الحمد شروع کړله نو دلته په د باندې سجده سهو شته دی که نشته دی. دا دوه مسلې شوي او دریمه مسله دا چې یو سړی په اخري قاعده کیناسته کنه او د عبده و رسول پورې التحیات مو ویلا او به درود شریف مو او به دعا مو ویلا اوس لا سلام نه دی ګرځول او په دغه ټیم کې دی یا په سوچ کې لاړې او یا خاموش لګ وخت کیناستو او سلام اعلان دی ګرځولې نو دقل ته په سلام ګرځولو کې تاخير راغی چې هغه واجب دی نو په دغه باندې په د سجده سهو رااله کرانله دا ضروري مسلې دی. ګوره اوله مسله دا شو کنه چې په 3 رکعات فرض مونږ دی 4 رکعات فرض مونږ دی نو په دویم رکعت خلک اوله قیدی تکینی نو تکیناستلې او تا عبده و رسول پورې مونږ ویو او خیال دی نه دی په غلطي کې درود شریف ته واوړېدلې نو کچا صرف دومره ویل چې اللهم صل علی یا صرف اللهم صل یا اللهم صل علی دیزه پورې ورسید او د توریات شو فورن دی پاسې دو 3 رکعات ته نو به خو په سجده سهو نشتا خو ګوره کده دومره درود ویو چې اللهم صل علی محمدin اللهم صل علی محمدin نو په دې سره دا جمله پوره شو نو دلته په د باندې صدا سجده سهو رااله چې محمدin ته ورسید کنه یاد دینه سیوا او د توریات شو به پاسې دو نو په د باندې سجده سهو رااله په اخیری قاعده کې بده سو کی سجده سهو بو کی دا ځان سره یاد ساته. خدوی مې دا ووره چې په د قړمبې قاعده باندې ناسي تر عبده و رسول پوری دی مونږ پورا کو د دینه پس ته شک راغی چې زب پاسم کو زب ناستې ما او د شک د وجه نه ته دقلتا د دریو سبحان الله په اندازه کې ناستې دومره وخت کې ناستې څومره وخت کې چې 3 کرته سبحان الله ویل شي 3 تسبیحات پکې ویل شي درود دی نه دی ویلې خو شک دی د شک د وجه نه ته دقلتا کې ناستې به درته پته ولګي چې دا خو د پاسې دو دغه دی نو ته به پاسې دی خو د شک د وجه ته دغلته خاموش لګ وخت کې ناستې نو که دومره وخت کې ناستې چې 3 تسبیحات پکې ویل شو نو پتا باندې سجده سهو وسشوله دا لازم شول او کنه معمولی غونته کې ناستې 3 تسبیحات ټیم نو به د باندې سجده سهو نشته دا مسله خو کلیر شوله. بل مسله دا چې یو کس ته الحمد په ځای باندې التحیات شروع کړ په غلطۍ کې نو آیا په د باندې سجده سهو شته کنه شته نو ګور دا ځان سره یاد ساته که د ثنا په ځای باندې چا التحیات ویل سبحانك اللهم وبحمدك په دغه په ځای باندې ویل نو بیا د ثنا په ځای باندې التحیات د کافی کېږي دلته په سجده سهو نه راځي خو که داسې وشو چې د الحمد په ځای باندې د سو التحیات شروع کړي و نو که دومره مقدار ویلا چې څومره وخت کې 3 کرته سبحان الله ویل شي دومره اندازه کې د التحیات ویل د الحمد په ځای باندې او به وريات شو د التحیات پرې خود الحمد شروع کړنو په د سجده سهو رااله که معمولی ویلې وکنه یو ټکی نیمه ویلې چې په اندازه د 3 تسبیحات نو او فوري وريات شو فاتحه شروع کړ به خو په سجده سهو نشتا خو که دومره اندازه کې د التحیات ویلې وا چې څومره وخت کې 3 ځل سبحان الله ویل شي نو بیا په د باندې سره اله په اخر کې سجده سهو رااله دا مسله وشوه. اوس د دې الټا واخله یو سړی التحیات تکیناسته په اوله قاعده یا په اخره قاعده او ډایرک د الحمد شروع کړه خیال نه دی او ډایرک الحمد شروع کړه نو ګوره ک 3 آیات پوره کړیو 3 آیات د الحمد پوره کړه او به وريات شو داغه نه پسې التحیه شروع کړه نو سجده سهو په د باندې صدر رااله او کنه د الحمد 3 آیات نو پوره کړی د اغه نه کم ویلو نو به وريات شو فوري التحیات شروع کړه الحمد پرې خدا نو دلته په بیا سجده سهو نشته ان شاء الله چې تاسو په دې مسله باندې پوه شئ. دریمه مسله دا چې د یو کس په اخیری قاعده کې ناستو التحیات ویل عبده و رسول پوری درود برابر کو او به اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار د قضیه پوری د دعا مویله اوس سلام اعلان دی ګرځول په د قضیه کې لکسات دی خاموش کیناس یا په سوچ کې لاړې یی خاموشي اختیار کړو سلام ګرځول نو دلته سلام ګرځول واجب دی او په واجبو کې چې تاخير راشي نو په دې سره سجده سهو سره دا لازمیږي نو کو دومره وخت غلې کیناست کنه چې پاغي کې 3 کرته سبحان الله ویل شو
ټیک شو دومره وخت خاموش کېناست او سلام یې لا نه دی ګرځولی نو په ده باندې ګورئ سجده سهوه لازم شوله. مفتابهي قول دا دی. ښه بعضې علما دا وایي چې نه پرې راځي خو مفتابهي قول دا دی چې په ده باندې سجده سهوه لازم شوه. اوس د یو طرف ته سلام واړئ او بیا دې 2 سجدې وکړي او بیا دې پوره التحیه ووایي سلام دې وګرځئ د ده مونځ به څه شي دا به صحیح شي. دا څو ضروري مسلې وي د سجده سهوې متعلق مل چې د ملګرو سره شیر کو انشاءالله چې تاسو به نورو ملګرو سره شیر کوئ چې چاته دا مسایل زده شي موږ تاسو ته پې الله اجر راکوي. وصلی الله علی النبی.